أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. درود شریف وای. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة النساء مدنی سورت تے په ترتیب د تلاوت کې سلورم سورت دی. په ترتیب د نزول کې 92م سورت دی. سورۃ الممتحنہ نرسته نازل شوه. دا سورت مدنی سورت دی. صحیح قول دا دی. بعض عالمانو دا ویلي چې دا مکی سورت دی. هغوی دلیل نیولې په دې قول د الله تعالی چې دې کې دا دی ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، او دا آیت اتفاقا په مکه مکرمه کې نازل شوی په شان د کعبې د چابیانو کې د فتح مکې نه وروسته. نو موږ چې مخکې د مکې او د مدني کم تعریف کړی و چې مکې هغې ته وایي چې هجرت نه وړاندې نازل شوی، او مدنی هغې ته وایي چې هجرت نه وروسته نازل شوي اگر که په مکه کې. نو ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها دی رستی تعریف مطابق دا مدنی دی اگر چې مکه کې نازل شوی. ربط د سورة النساء مخکې سوره آل عمران سره د ډېرو وجوهاتو نه دی. اوله وجه سوره بقره کې خطاب د مغضوب علیهم سره چې یهودیان دي. په آل عمران کې خطاب د دوالین سره چې نصارا دي، او په سوره النساء کې خطاب د منعم علیهم سره چې مؤمنان دي. دویم په سوره آل عمران کې ذکر د هغې امورو چې په هغې معاد صحیح کېده چې هغه اکثره مسائل د عقیدې و. دې صورت کې بیان د هغې امورو دی چې په هغې کې تزیین د مبدع یعنی دنیا پې ښایسته کېږي، د دنیا ژوند به دې پې ښایسته شي. دریم د سوره آل عمران په آخره کې امر بالتقوا شوی واتقوا الله لعلکم تفلحون. د دې صورت په ابتدا کې امر بالتقوا کیږي یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. سلورم په سوره آل عمران کې نفی د الوهیت د عیسی علیه السلام و، او دلته امر دی بعبادت الله چې نفی د الوهیت د هر چا ده. واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا. پینځم په سوره آل عمران کې د هغې امورو ذکر و چې د هغې تعلق د تهذیب الاخلاق سره چې مسائل د عقیدې دي، او دې صورت کې بیان د هغې امورو دی چې د هغې تعلق د تدبیر المنزل او سیاست مدني سره دی. موضوع د صورت اصلاح العرب باصلاح الاموال والانفس. موضوع د صورت د عربو اصلاح ده په اصلاح د اموال او د انفسو سره. مالونه سم استعمال کوي، انفس صحیح کوي. بیا د دې اصلاح کې دو بابونه ذکر کوي، یو باب د تدبیر المنزل، دویم باب د سیاست مدنی. تدبیر المنزل کې بیا دو فصلونه ذکر کوي، قانون و اصلاح الاموال
او دویم قانون د اصلاح د ازواج او ښځو سره به څنګه زندگی کوئ، مالونه به څنګه استعمالوئ، د تدبیر المنزل دا دوه مسلې ذکر کیږي. دعوه د صورت اصلاح المعاشره، د معاشري اصلاح. خلاصه د صورت دی صورت کې یو 14 قوانین ذکر کوي د قوانینو د تدبیر المنزل نه. او یو 9 قوانین ذکر کوي د قوانینو د سیاست مدنی نه چې هغې ته احکام سلطانیه هم ویل شي، د حکومت متعلق خبرې. د تدبیر المنزل قوانین به ذکر شي ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها پورې، او احکام سلطانیه به ذکر شي 9 دا ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها نه تر اخره پورې. دې ته سورة النساء وایي، د ښځو سورت، ځکه اکثره مسائل پکې د نکاح او د طلاق او د ښځو متعلق دی او د مهرونو وغیره د ښځو حقوق پکې ذکر شوي. ښځو ته قرآن کریم څومره حقوق ورکړي دي ګورئ. سورة الرجال به تاسو نه یې لیدلی قرآن کې، سورة النساء د ښځو سورت، سوره مریم د ښځې په نوم سورت دی، سورة الطلاق، سورة الاحزاب، سورة الممتحنه، دا ټول ګوره د زنانو مسائل دی پکې. نو الله فرمایي بسم الله الظاهر الملک العلام الرحمن الذي عم عباده بالانعام الرحیم الذي خص اهل وده بدار السلام. خاص په مدد د نوم د الله رحمان رحیم زه شروع کوم. دا بعضې تفاسیر دي هغوی د بسم الله الرحمن الرحیم داسې تفسیر کړی دی چې د ټول صورت خلاصې ته پکې اشاره شوي. ما چې کتلي 3 تفاسیر په دې باب کې ډېر ښه دي. اول تبصیر الرحمن د علامه محایمی ډېر بهترین دی، خو د هغه الفاظ ډېر ګران دي. دویم السراج المنیر د خطیب شربینی رحمه الله. دریم نظم الدرر فی تناسب الآیات والصور د علامه بقائی. دا 3 داسې تفاسیر دي، نور بومي چې هغوی د بسم الله الرحمن الرحیم داسې ترجمې کړي چې د ټول صورت خلاصه پکې راځي. علامه محایمی تفسیر الرحمن کې د سورة النساء د تسمیه داسې ترجمه کوي بسم الله المتجلی بجمعیته فی النفس الواحده الرحمن بخلق زوجها منها الرحیم بما امر من التقوى فی رعایت حقوق النساء. یا ایها الناس اے خلقو اتقوا ربکم ویریږئ د رب ستاسو نه. مسائل خود اول د تدبیر المنزل ذکر کوي 14، خو اول د تهذیب الاخلاق مسله ذکر کوي. تدبیر المنزل باندې به کله عمل کوي چې اخلاق دې صحیح شي. نو دی اول آیت کې د تهذیب الاخلاق مسله ذکر کوي چې دا بنیاد دی.
اے خلقو اتقو ربکم ویرے گئے در رب ستاسونا الذی اغرب خلقکم چی تاسو پیدا کری اے من نفس واحدہ دے یو نفسنا چی آدم علیہ السلام دے من نفس واحدہ مانا من اصل واحد وخلق منها زوجها او پیدا کری دا دے نفسنا زوجها بی بی دا بی بی ہوا دا پیدا کر منها دا دے نفسنا حدیث شریف کی دی چه ہوا دا گس طرف دا پختیو دا آدم علیہ السلام نا پیدا شد دیو جنا علماء کرام وی چه خزه د سړی نه پیدا شوی ده نو د خزه ټول نظر په سړی ټول سوچ بچای په سړی او سړی د خاورې نه پیدا شوی دی د ځمکې نه او د سړی ټول سوچ بچای په ځمکې جیداد مې ډېر وی کور مې وی او بنګله مې و د سړی دا سوچ دی او د ښځې دا سوچ چې دا سړی ما ته متوجه شي چې دا چېرته بل واده ونه کړي ټول سوچ یې دا یي که نه ښځه جونګړی که بنګلی که هر څه خو بس چې سړی ترې خوشحاله وي بس د ښځې دقه زندګي ده ځکه د سړي نه پیدا شوې الله وایي وبث منهما رجالا کثیرا ونساء وبث معنا ونشره او خوار کړي دي الله تعالی منهما د دې سړی او خزینا رجالن کثیرا ډیر سړی تی خوار کړي دي و نساء او خزی سوال دار چې سړو نه خو خزی ډیری دي و نساء سره کثیرا ولې ونه ویلې چې وسمنهما رجالن کثیرا و نساء کثیر دای ولې ونه ویلې کثرت دې صفت کې ذکر نک خزی زکه ډیری دي چې سړی یو سړی د پاره څلور خزی روا دي چې څلور ورته روا کړي دي خو د الله حکمت دا ده چې یو شی ډېر ضرورت وي نو به ډېر که نه څو کاله مخکې یوه شمېره شوې وه صرف په جنوبي ایشیا کم ملکونه چې دي په دې کې په سلو کې څلور ښځې زیاتې وي 8 سړي او 250 ښځې په سلو کې نو په 1 کروڑ کې 4 لکه ښځې زیاتې 100 کروڑه نفوس د پاکستان نو په دې کې 100 له په څلورو کې ضرب ورکه څو شو 80 لکه ښځې زیاتې دي نو چې یو سړی 3 او 4 ونه کړي نو دا 80 لکه به څه کوي یوه چې تقسیم کې سړي ته نو یو سړی یوه ښځه نو 80 لکه بیا پاتې شوې که نه طالبان هسې خفایي چې موږ له واده نه کېږي 80 لکه زیاتې دي چې نه کوئ نو دا ستاسو خپله ګناه ده 80 لکه ښځې زیاتې دي او سړی خو مړ کېږي حادثو کې مړ کېږي جنګونو کې مړ کېږي نو سوال دا دی چې د نساء سره کثرت صفت ولې ذکر نه که جواب دا دی چې ښځې خو د کور شی دی او قلت او کثرت خو دا د بار نه معلومیږي نو ځکه د نساء سره کثرت ذکر نه که د هغوی کثرت پټ دی مخفي شی دی دې کې دې ته اشاره ده چې دا کور کې کینې قلت او کثرت څه بار دی نه راوځي بار څه له ښځې راوځي چې جلسو له هم راوځي ښځې په کوم ځای کې ښې دي وقرن فی بیوتکن کور کې ښې دي واتقوا الله الذي تسالون به والارحام ویریږئ د الله نه هغه ذات چې تاسو سوالونه کوئ به په هغه والارحام او د رشتو نه ویریږئ رشتې مه قطع کوئ یادا دی ویریږئ د الله نه هغه ذات چې تاسو سوالونه کوئ په سبب د هغه چې د الله دپاره مې پرېږده والارحام او تاسو سوالونه کوئ په رشتو رشته ورته واسطه کې چې سره ته مه وایه ګوره ته پلان کې زه دې داسې خپل یم یا مې د مور زوی یا د پلار یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا میراثي دوه کرته د تقوا ذکر وکړه ځکه وروسته مسائل د تدبیر المنزل راځي او په هغې کې د خلکو نه تقصیر او کمی کېږي نو د کمی د دفې دپاره ذکر کړه چې دا به هله دفه کېږي چې د سړي کې تقوا پیدا شي تکرار
د امر بالتقوا یې ځکه وکړو. والارحام کې دوه قرت دی، یو د نسب قرت دی، قرت مشهوره، او یو قرت د جر دی. چې منصوب شي نو دا به عطف شي په اسم د الله، نو داسې به شي واتقوا الله، د خدای نه ویریږئ، والارحام او د رشتې نه ویریږئ، مې قطع کوئ، ځکه رشته قطع کول بد شی دی، عواقب یې ډېر بد دي، بیا خو څه اعتراض نشته. که والارحام قرت د جر سي نو بیا به په بهي ضمیر مجرور باندې به عطف شي، او قاعده خدا را چې عطف په ضمیر مجرور باندې کې نو اعاده د حرف جر به کې که نه، تاسو ویلي دي که نه. وعود حافظا لدى عطف على ضمیر خبز لازما قد جعلا، بیا وی لیس عندي لازما اذ قد اتى النظم والنصر الصحیح مثبتا. اعاده د حرف جر ضروری ده که نه؟ جواب دا دی چې دلته دو مذهب دي، یو د بصرینو او د اکثره نحاتو مسلک دی، او یو د کوفیینو مسلک دی. علامه سیوطی رحمه الله وی، و ابو حیان په البحر المحیط کې وی چې دا ضروري ده چې هر ځای کې د حق د بصرینو سره دی، په دې مسله کې حق د کوفیینو سره دی. تاسې په دې پوه شئ. او حق د دې حقدار دی چې مونږ یې تابعداري وکړو، نه دا چې مونږ د یو جماعت پسې لاړ شو چې هغه بصري. په دې مسله کې حق د چا سره دی؟ کوفیینو سره دی، ځکه قرآن کې راغلی دی کفرون به والمسجد الحرام. والمسجد الحرام په ضمیر مجرور باندې که عطف شي نو اعادهدار پې جر نه درشوي. دې وجې نه ابن مالک کوي ولیس عندي لازما، زما په نزد دا لازمه نه ده چې اعاده د حرف جر به کې، اذ قد اتا النظم والنصر الصحیح مثبتا. نظم هم پې دال دی او صحیح نصر هم پې دال دی. صحیح نصر نه مراد قرآن او حدیث دی. ان الله یقینا الله کان دی علیکم پتاسو رقیبا نگران. اوس د دې نه وروسته د تدبیر المنزل مسائل ذکر کوي. اول حکم، اوله مسله حفظ مال الیتیم، د یتیم د مال خیال به ساتي. یتیم پلار مړ شو پیسې تا ته پاتې شي، د هغې ښه نګراني به کوې. نو اوله مسله اصلاح اموال الیتامه، د یتیمانو د مال اصلاح، تدبیر المنزل اوله مسله ده. واتو الیتاما ورکئ یتیمانانو ته اموالهم مالونه د دوی، ولا تتبدلوا الخبیثه مبدلوئ ګنده مال بالطیب په پاکیزه، چې خپل ګنده پکې کېدې او پاکیزه ترې واخلې، داسې مه کوه. ولا تاکلوا مخورئ اموالهم مالونه د دوی الی اموالکم چې منسوبي مالونو ستاسو سره، انه یقینا ان اکله یقینا خوراک د مال د یتیم کان د حوبن گناه کبیره لویا. حوب گناه ته وی، لکه حدیث شریف کې چې راغلی د ابو داود حدیث دی، اللهم اغفر لنا حوبنا و خطایانا، خدای زمانګه گناهونه او خطاګانې وبخې. نو حوب گناه ته وی. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، دې کې دویمه مسله د تدبیر المنزل ده، اصلاح نکاح الیتامه، د یتیمو جینکو سره د نکاح صحیح طریقه. دا به یو جینۍ وه یتیمه به پاتې شوه او ښایسته به نه وه، نو دوی به خواهش نه و چې دې سره نکاح وکړي، خو مجبوره به و نکاح به یې ورسره ځکه کوله که بل چا ته یې ورکړو نو د دې دا مال بل سړي ته ځي، دا جایداد باغ، نکاح به ورسره وکړي چې دا باغ موږ له پاتې شي. واده به یې ورسره وکړه خو زندګي به یې ورسره صحیح نه تېروله ځکه خوښه به یې نه وه. نه الله وایي داسې مه کوئ. که تاسو ویرېږئ چې دا په نکاح کومه نو حق به یې صحیح ادا نه کومه نو دا مه نکاح کوه، نو بل نورې نکاح که، 2 3 4 400 دې خوښي د خوښې نکاح وکړه. وَإِنْ خِفْتُمْ که تاسو ویرېږئ الله تقسطوا فی الیتاما چې تاسو به انصاف ونه کوئ په باره د یتیمو جینکو کې، فنکحو په نکاح واخلئ ما هغه طاب لکم چې روا دی ستاسو دپاره، ما طاب لکم ما حل لکم، هغه چې روا دي تاسو ته من النساء د ښځو نه،
مسنا دو دوا و ثلاثه او درې درې و رباع او یا سلور سلور یو دو دوا کوي درې درې کوي سلور سلور کوي داوا په معنا د او سره دی ښه فین خفتم که تاسو ویریږئ الله تعدلو چې تاسو به انصاف ونه کوئ فواحده معنا فنکحوا واحده بیا نکاح وکئ واحده د یوې بیبي سره بیا یوه ډېره ده او ما ملکت یا د هغو سره چې مالکان یې ایمانکم خلاصونه ستاسو وینځو سره وکئ یا یوې ښځې سره وکړه که ډېرې نشي کولی ذالک ادنا الله تعولو ذالک دا یوه غوره کول او یا د وینځې سره نکاح کول ادنا ډېره قریبه ده الله تعولو چې تاسو به ظلم ونه کوئ الله تعولو چې تاسو به ظلم ونه کوئ یا ذالک دا یوه ادنا ډېره قریبه ده الله تعولو چې تاسو به مایله نشئ چې دوه وکړئ خو یوې ته به مایله یا بله به درنه پاتې او چې یوه دې وکړه خو یوې ته به مایله نو د بل چا حق به نه ضایع کېږي وآتوا النساء صدقاتهن نحله دا دریم حکم دی د احکامو د تدبیر المنزل نه ادا د مهورو ښځو ته مهرونه ورکئ مهر کې د ښځې سره دوکه مه کوئ وآتوا النساء ورکئ ښځو ته صدقاتهن مهرونه د هغوی نحله په ورکړې د خوشحالۍ سره نحله په ورکړې د خوشحالۍ سره یا نحله ای پریزه ابن عباس معنا کړي دا مقرر شوي په تاسې په مقرر کېدو سره نو چې دا نحله په معنا د پریزه سره شي دا نحله به بیا حال شي د صدقاتونه ورکئ ښځو ته مهرونه ستاسو نحله په داسې حال کې چې ستاسو په ذمه فرض دي او زجاج وایي چې د نحلتن معنا د تدینا نو بیا به دا نسب بنا شي په دې باندې چې دا مفعول له دی معنا به داسې شي ورکئ ښځو ته صدقاتهن مهرونه د هغوی نحله تدینا د وجې د دیندارۍ نه چې دا د دین یوه ذمه ده نو تدینا به مفعول له شي د واتو دپاره د دیانت د وجې نه ورکئ کلیبي وایي د نحلتن معنا د هیبتن وعطیتا من الله تعالی و تفضلا علیهن بیا به منصوب شي بنا بر حالیت حال بشي فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فإن تبن کدا ښځې راضي شوې تاسو ته عن شیء د څه شي منه د دې مهرنا نفسا په خوشحالۍ د نفس سره که په خوشحالۍ باندې تاسو د څه درکړه فإن تبن که راضي شوې تاسو ته دا ښځې عن شیء د څه شي نه منه د دې مهرنا نفسا په خوشحالۍ د نفس سره فکلوه بیا خورئ هنیئا مریئا هنیئا خوندور مریئا بې ضرره بیا خوندور سیز دی بې ضرره دی بیا خوره که په خپله خوښه څه درکړي د مهر نه خو ته به یې ورکې ادایګي به کې هنیئا او یا هنوآ مری هم د دې دواړو بابونو سمیه او کرومه نه راځي مریعه او مروعه لکه فقیحه او فقوحه چې د دې دواړو بابونو نه راځي هنی څه ته وایي او مری څه ته وایي هنی معنا لا اسم فیه او مری معنا لا داء فیه مرض به پکې نه یا هنیئا فی الدنیا بلا مطالبتن و مریئا فی العقبا ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي
جعل الله لكم قیاما. دی کې څلورم قانون ذکر کړي د قوانینو د تدبیر المنزل نه. بې وقوفو ته مالونه مه ورکوئ، بې وقوفه بچي ته مال په لاس کې مه ورکوه. ولا توتوا السفهاء مه ورکوئ بې عقلانو ته اموالکم مالونه ستاسو التي هغه جعل الله لکم چې الله ګرځولی تاسو ته قیاما سبب د ګزاران. دا مال تاسو ته خدای سبب د ګزاران ګرځولی، دا هغوی ته په لاس کې مه ورکوئ. ورزقوهم فیها خوراک ورکوئ هغوی ته فیها په دې کې، وکسوهم او جامې ورکوئ هغوی ته. فقولوا لهم قولا معروفا ووایئ هغوی ته وینا معروفه نیکه. یتیم د کمعقل دی هغه له خپل مال مه ورکوه، یا خپلو بچو ته خپل مال مه ورکوئ، ځکه دا مال ستاسو د ګزاران سبب دی. خوراک او څښاک او لباس ورکوئ او ښې خبرې ورته کوئ چې دا ستاسو دی او دا به ستاسو په فایده دا مال راشي. داسې خوږې خوږې خبرې ورته کوئ نو هغوی به یې غواړي هم نه او ضایع کېږي به هم نه. وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح امتحان وکئ په یتیمانو. مال مه ورکوئ، امتحان پې وکړئ چې دی مال ساتلی شي که نه شي ساتلی. حتی اذا بلغوا النکاح تر دې چې کله ورسیږي وقت د نکاح ته، بلوغ ته. نکاح نه مراد بلوغ دی چې ورسیږي بلوغ ته چې وقت د نکاح دی. حتی اذا بلغوا حد النکاح، دا حد د نکاح څومره دی؟ 15 کاله دی، یا په احتلام سره دی چې احتلام وشي، او یا په کلونو سره 15 کاله دی. د امام شافعي صاحب په نیز، د امام یوسف صاحب په نیز، د امام محمد په نیز، او دا یو روایت د امام ابو حنیفه هم دی، او په دې زموږ مذهب کې فتوا هم ده چې 15 کاله دي. او د امام ابو حنیفه نه یو قول دا دی چې د هلک دپاره 13 کاله دي او د جنۍ دپاره 18 کاله دي د بلوغ. خدا مفتابهي قول نه دی، مفتابهي قول 15 کلونه دي او یا احتلام دی. فإن آنستم کچر تاسو اولید منهم د دینا رشدن هوښیاري، رشدن اهتداء الى ضبط الاموال وحسن التصرف فيها، یا رشدن مانا صلاحا فی المعاملات، معاملے کی تکڑو کاروبار کی. فادفعوا الیہم ورکی هغوی ته اموالهم مالونه داغوی، ولا تاکلوها مخوره دا مالونه داغوی اسرافا په داسې حال کې چې تاسو اسراف کوونکي یئ، وبدارا په داسې حال کې چې زر زر خوړونکي یئ، یکبرو چې دوی به لوی شي بیا برانه مال واخلي. نو اسرافن و بدارا دا حالونه دي د فاعل د تاکلونا. ولا تاکلوها مسرفینا و مبذرینا، یا ولا تاکلوها مسرفینا و مبادرینا، مخوری دا مالونه دا غوی په داسې حال کې چې تاسو اسراف کوونکي یئ، او په داسې حال کې تاسو جلدی کوونکي یئ، یکبرو چې هغوی به لوی شي. اسرافن معنا د حاجت نه زیات، بدارن معنا زر زر. یتیم مال زر زر خوري چې به دی به لوی شي بیا به یې رانهوالي. ومن کان غنیا چې څوک غني وي فلیستعفف، د یتیم د مال نه د ځان وساتي. د یتیم په پیسو د کاروبار کوي، ټوله ګټه د هغه لږ دي. ومن کان فقیرا چې څوک فقیري فلیاکل بالمعروف، خوراک د کوي په نیکې طریق شرعي طریقې سره، خپله دیم پکې خوراک کوي خیر د بقدر ضرورت. فاذا دفعتم الیهم اموالهم، چې کله تاسو ورکوئ د یتیمانو ته مالونه د هغوی، فشهدوا علیهم ګواهان ودروئ په هغوی باندې. ګواهان ودروئ د ده دومره پیسې پلار نه پاتې وي، دومره مې ورته ګټلي، دا مې اوس ورکړې. دا ګواهان ځکه ودروه چې یتیم ډېر احسان فراموش شي، ستا احسانات به ټول هېر کړي، بله ورځ به وایي پیسې رانه د پلار وخوړې نه دي راکړي او تا به ورکړي. شاهدان ودروئ. وکفا بالله حسیبا، کافی دے اللہ تعالی حساب کونکے. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، دیزی نو شروع کئی پا بیان دا احکام دا موارثو کی، پس دا بیان دا اموالو دا یتیمانونا. مناسبت مخ کی سردا دے یتیم تا مال چی نقل کی گی، دا پا ارث نقل کی گی، ذکر دے وارث جوڑ شوی. اوس د نور ورثو تذکره ده.
دا پنځم حکم دی د احکامو د تدبیر المنزل نه. هر چاته په میراث کې حصې مقررې شوي، د هغې حصو مطابق د هغوی سره کار پکار دی. للرجال شته سړو لره نصیبون حصه مما په هغه مال کې ترک الوالدانې چې مور پلار پریښي والاقربون او نږدې رشته دارانو. مراد د رجال نه نارینه بچي دي که غټ یو که واړی. وللنساء د ښځو دپاره م حصه نصیبون حصه شته مما په هغه مال کې ترک الوالدان والاقربون چې پریښي مور پلار او نږدې رشته دارو. مما قل منو هغه چې کم وي د دین او کسره کمال ډیري کله پاتې شو که ډېر پاتې شي د ښځو هم پکې حصه شته او د سړو هم پکې حصه شته. د سړو حصه خو عربو منله خو د ښځو حصه یې نه منله، نو د سړي ورسره هسې توردل للباب ذکر کړ. نصیبا مفروضه حصه ده مقرره د الله د طرفه حصه مقرره ده. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. تقسیم د ترکې ته وارثان واړه راشي او د هغوی حصه نه وي، که وي خو هغوی له یې ورکوي، که نه وي هم ستا د حصې نه څه ورکه او ښه خبره ورته وکړه بچیه ستا پکې حصه نشته او زه دا ما سره چې دي تا زه نه پرېږدم که حاجت دې راته زه به یې در کوم. داسې خوږې خوږې خبرې ورته دا مطلب دی. وإذا حضر القسمت چې کله حاضر شو قسمت الترکتې د میراث تقسیم ته اولو القربا خاوندان د رشتې ممن لا یرثو چې وارثان نه دي والیتاما یتیمان راغله والمساکین او غریبانان راغله فارزقوهم لږ خوراک ورکوي دوی ته منهو د دینا وقولو لهم قولا معروفا ووایې دوی ته وینا نیکه خبره ورته وکړئ چې تقسیم ته راشي ته تقسیم کې د میراث نو دوی ته پکې څه حصه ورکړه، ټول شریک نه ورکړئ په خوښې سره ټول او یا ستا د حصې نه ورکړه. دا مطلب دی. دا مولا بیان کاو نو دا دې آیت نه اسقاط شریف ثابت او ځکه وایي مقبرې ته غریبانان راغلي که نه اول ته بس چې غریبانان را جمع شوي نو ستې ورکړئ. خدای وایي چې فارزقوهم منه، نو دا غریبانان جنازې له را جمع شوي کې تقسیم د ترکې ته قرآن کې خدا معلومیږي چې تقسیم د ترکې ته را جمع شوي فارزقوهم منه. دا نه ده چې جنازې ته راغلي او ته کېنوه چې راشئ اسقاط شریف پیسې درکړو. دین اسقاط ثابتېږي؟ کم تفسیر لیکلي ټولو تفاسیرو دا لیکي وإذا حضر القسمة ای قسمة الترکتې تقسیم د ترکې ته. نو په جنازه کې چېرته تقسیم د ترکې کوي مړي د مړي تقسیم کېږي د ترکې زموږ په پښتنو کې نه کېږي که نه. موږ خو چېرته ما خو په دې ټول عمر کې چېرته نه دي لیدلي چې د مړي ترکه تقسیم کړي راځئ ټول مال ته حساب وکړو او په دې ورثو یې تقسیم کړو چې د لورې څو کېږي او د ښځې څومره کېږي او د بچو یې څومره کېږي. دا کېږي ما خو نه دي لیدلي. نو بیا د دې نه کوم ځای نه اسقاط شریف معلومیږي؟ تاسې په دې خبره پوه شئ. بس زورور دي مولیان نو بس اوبه بره بوځي نو بیا به پرې راښکته کړې نو دی به داسې روانې کړي ته به ورته الله الله بنده اوبو لاره دا ده بس نه یې منې نو چې یو خبره وکړه بس هغه دین دی. دین بس دې ته وایي چې دی کیني بس هغه دین دی او چې پاسې د دین ودرېده او چې کېناسته دین ډېر نقصاني شه. داسې یو مسله موږ جوړه کړې ده دا زموږ نقصان دی که وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم. دا آیت د چا باره کې دی؟ یو خدا رسیا دی کې امر شوی دی اوصیاو ته ورثو ته چې د خدای نه دې ویریږي وصیت کې زیاتی مه کوئ. ځکه یو یتیم یو بیچاره دپاره به هغه وصیت کړی او ته بل چاته اړی رو که ستا بچي دې تا نه پاتې شي او غریب نو بیا یو یا دا دی چې مړي ته د آخر وخت کې داسې خبرې مه کوه چې پلانکي له وصیت وکړه پلانکي له وصیت وکړه ځکه خپل بچي بیا وږي پاتې شي. که تا نه خپل بچي وږي پاتې کېږي نو ته پرې څومره خفه کېږي نو د پردو بچو باندې هم خفه شه. وليخشى الذين ودې ویریږي هغه کسان لو ترکو که چېرته پرېږدي من خلفهم شاته ذریة بچي دویاپن کمزوري خافوا علیهم دوی به ویریږي په هغوی فلیتقوا الله ودې ویریږي د الله نه وليقولوا قولا سدیدا ودې وایي وینا مضبوطه. ان الذين یقینا هغه کسان یاکلون چې خوري اموال الیتاما مالونه د یتیمانانو ظلما په ظلم سره انما یاکلون یقینا اچوي په بطونهم په خېټو د دوی کې نار اور
وسیصلون سعیرا زرد چې داخل بچی سعیرا اور د جهنم تا. یتیم مال خوري، یتیم مال دا خنه کوي، یتیم مال خوري. دا مولیان چې د اسقاتونه خوري دا ټول د یتیم مال خوري. یقین دی اوس تاسو ما ته وګورئ هغه پیسې ته پاتې واړه واړه بچي وړي جنکۍ ته پاتې شوي او خلک د هغه پیسې راوالي او په اسقات کې ګرځوي. دا مولا ورته نه وایي چې دا د هغوی بچو باندې تقسیم کړی به وی که دا د یتیم دی که د مړي مال دی. د مړی خو چې مړ شو نو مال اوس د کار نشته که نه، د بچو پیسې دی چې داسې یتیمانان یې ګورې هغه کور کې روټۍ خوړل هم نه دي په کار، چای څکلي نه دي په کار. ځکه تا ته به مشر راوړي خو کشران خو هم پکې حصه شته که او بیا یو وایي نه نه دا ما د خپلې حصې نه کړې ده، ده بیا تقسیم هم وکړه خپله حصه هم پکې جوړه کړه. تا خپله حصه څنګه کړه تقسیم دې وکړه خپله دې قبض کړه بیا دې خپلې نه وکړو. دا خیراتونه چې کوي د مړو پسې ټول به دا د یتیمانانو حصه یې پکې قسم دی. غوا راولي د مړي په مال یې راولي که نه د دغه په خپل مال باندې د مړي نه پیسې غریب نه پاتې شوي که نه بس داسې یو مصیبت دی. نو الله وایي هغه کسان چې خوري مالونه د یتیمانانو ظلمن په ظلم سره انما یاکلون یقینا اچوي پی بطونهم په خېټو کې نارا اور وسیصلون سعیرا زرد چې داخل بچي اور ته. یوصیکم الله فی اولادکم دا شپږم حکم دی تقسیم د میراث په طریقه شرعیه سره. وصیت امر ته وایي چې مبالغه پکې یوصیکم الله وصیت کوي تاسو ته الله تعالی فی اولادکم فی توریث اولادکم یا فی شان اولادکم په شان د بچو ستاسو کې اولاد ذکر کا ځکه اولاد ولد نارینه او زنانه دواړو ته شامل دی، دواړو سره ظلم مه کوئ. للذکر مثل حظ الانثیین د نارینه د پاره په شان د حصې د دوو ښځو ده. د دوو خویندو چې څنګه حصه ده د یو ورور قمره حصه ده. دلته ستاسو خیال دی که نه حظ الانثیین دای مشبه به که او ذکر حصه چې کم دی دای مشبه کړه او وجه د شبه په مشبه به کې اخوای که نه نو دا حق د ښځې اقوا دی د حق د سړي نه ځکه هغه مشبه به وګرځاو که نه هغه مشبه به ځکه وګرځاو چې د سړي حق خو خلق قایله و که نه د ښځې د حق نه و قایله نو هغه اصل وګرځاو چې هغه حق د زوی چې څنګه حق دی دقه شان د لور هم په میراث کې حق دی. دویم دا ده ښځې ته نیمه حصه ولې ورکوي د سړي په حساب خدای پوهېږي دا له خدای تقسیم دی موږ نه پوهېږو خو دا ده چې یو څه حکمتونه پکې شته. امام راضي رحمه الله یو څو حکمتونه ذکر کړي. اول خو دا ده چې خرچه د ښځې کمه ده او خرچه د سړي ډېره ده. د ښځې خرچه ولې کمه ده ځکه د ښځې خوراک سکاک لباس اوسېدلو ځای دا په خاوند دی د سړي خرچه ډېره شوه که نه تاسې په دې پوه شئ نو چې نو سړی مال ته ډېر محتاج دی نو په کار دا ده قانون دا ده چې باید ده ته ډېر مال ورکړی شي نو ده ته هم 2 حصې ورکړي او ښځې ته 1 حصه. دا یو وجه شوه. دویمه وجه دا ده چې رجل اکملو حالن دی د ښځې نه په خلقت کې عقل دی دینی مناسب دی دا ښځه نشي کولی او سړی ډېر منصبونه دینی دي چې هغه کولی شي نو چې په خلقت کې مکمل شو نو دته اوس انعام زیات ورکول پکار دي نو ځکه سړي ته د ښځې نه زیات ورکړی شو. دریم وجه دا ده ښځه قلیلة العقل ده کثیرة الشهوت ده شهوت یې ډېر دی او عقل یې کم دی چې د دې ډېر شهوت او کم عقل سره پیسې هم ډېرې شي نو دا به بیا ډېره سرکشي وکړي او سړی چې کم دی د عقل پوره دی او شهوت یې د ښځې په نسبت کم دی صحیح شوه ځکه کنټرول پې کولی شي کنټرول کې ښه دی نو مطلب دا که دې سره مال ډېر شي نو سرکشي نه کوي په هوا کېږي نه که نه ښځې سره خو پیسې ډېرې شي نو دا په هوا کېږي. دې وجې نه زمونږ د فقه کتابونو کې لیکلي دي چې سړی به څنګه ښځې سره نکاح کوي یو څو شرطونه یې لیکلي شرطونه نه دي آداب
یو شرط پکې دا دی چې دا ښځه به د سړي نه په مال کې کمی کمزوري په مال کې که د سړي نه ښځه په مال کې کمزوره نو سړی ورته سره د سړي بچی به نه ښکاري دا سیده که نه ده به سرکشي کوي که نه بس په هوا شي چې زه خو د مالداره سړي لور یم او دا سړی خو ډېر کمزوری دی داسې کېږي که نه کېږي به بیا کور نه جوړېږي نو ډېرې خبرې لیکلي دي بحر الرایق کې کتاب النکاح کې او نورو د فقه کتابونو زمونږ کې بعضې ډېر ښه ښه آداب د مصلحت لیکلي چې معاشره پرې جوړېږي څلورمه وجه دا ده چې سړی د کمال عقل د وجې نه مال به په داسې ځایونو کې لګوي چې فایده پکې ده په دنیا او آخرت کې او ښځه خو داسې نه د عقل کامل دی که ناقص دی که پیسې ډېرې ورکړي نو بې ځایه به یې لګوي نو یو فساد به برپا شي دې وجې نه ښځې ته لږې پیسې ورکول پکار دي نیمه حصه د ښځې شو د سړي پوره حصه شو فإن كن نساء فوق اثنتين که چېرته دا لوریانې ښځې وي دا اولاد ښځې فوق اثنتين بره د دوو نه فلهن ثلثا ما ترک د دوی دپاره دوه په دریو کې د هغه مال دی ترک چې د سړي پریښي دي پلار یې پیسې پریښي دي او ټولې لوریانې دي نو دوه حصې په دریو کې مال به درې حصې کې دوه ثلثه د لوریانو دي چې دوو نه زیات دي او دا نور به د نورو ورثه وي وإن كانت واحده که لور یوه پاتې فلها النصف دې دپاره نصف دی که یوه وه نو نیم به ټول مال به کې به نیمه ورکې او نیم به د نورو ورثه وي چې بچي نه وي زامن ولیابویه مور پلار د دې مړي دپاره لکل واحد هر یو ته منهما د دې دواړو نه سدس شپږمه حصه ده مما په هغه مال کې ترک چې دې مړي پریښي ترک ضمیر مړي ته راجع دی مړی اگر چې مخکې نشته خو فهوا د کلام نه معلومیږي ان کان له ولد که چېرته د ده بچي د دې مړي بچي نو د مور پلار شپږمه ده فإن لم یکن له ولد که د ده بچي نه وي وورثه ابواه وارثان جوړ شي د ده مور پلار فلأمه پس مور د ده ثلث درېیمه حصه ده باقي دوه حصې د پلار دي فإن کان له اخوة که چېرته د دې مړي اخوة وروڼه خویندي فلأمه سدس مور دپاره شپږمه حصه ده من بعد وصیت یوصي بیا پس د نفاذ د وصیت نه یوصي بیا چې دا وصیت کړی په دې سره او دین یا د قرض نه وروسته وصیت او د قرض نه وروسته به دا شی کېږي دا تقسیمات به کېږي اوس سوال دا دی چې دین خو د وصیت نه مقدم دی که نه نو دلته وصیت په ذکر کې د دین نه ولې مقدم جواب دا چې دین دپاره خو طالب شته چې طلب کوي که نه او وصیت خو یو مستحب شی دی که نه چې زما مال دومره پلان کې راورکا خو څوک غواړي نه که نه نو خلک پکې غفلت کوي نو ځکه وصیت د دین نه مقدم که چې څوک پکې غفلت ونه کړي دا ډېر مهم شی دی چې مړي وصیت وکړي آباؤکم و ابناؤکم پلاران ستاسو بچی ستاسو لا تدرونا تاسو نه پوهیږئ ایهم اقربو چې کم یو ډېر نږدې دی لکم تاسو ته نفع په پیدا کې فریضة من الله دا مقررتیا دا د الله د طرفه ان الله یقینا الله کان دی علیما پویا حکیما د حکمتونو والا دا یو آیت شه د میراث دویم ولکم شته ستاسو دپاره نصف ما ترک نیم په هغه مال کې چې پریښي ازواجکم بیبیانو ستاسو ستا ښځه وفات شه او مال یې پرېښودلو نیمې پیسې نیمې ټول ستا شو نیم او نیم د نورو ورثه دی خو په دې شرط ان لم یکن لهن ولد که د هغوی بچي نه وي نارینه زنانه لونه زامن تاسو نه یا د بل خاوند نه هېڅ بچي نه وي که د بل خاوند نه بچي هم نو ستا نصف نه دی بیا روبه دی ده فإن کان لهن ولد که چېرته وي دوی لره بچي فلکم الربع ستاسو څلورمه حصه ده مما په هغه مال کې ترکنا چې د ښځو پریښي من بعد وصیت یوصینا بیا پس د وصیت نه چې دوی وصیت کړی په دی باندې او دی نو پس د ادایګۍ د دین نه ولهن د ښځو ته ربع څلورمه حصه ده مما په هغه مال کې ترکتم چې تاسو پریښي ان لم یکن لکم ولد که ستاسو بچي نه وي نو ستاسو په مال کې د ښځې څلورمه ده فإن کان لکم ولدن که ستاسو بچي فلهن ثمن بیا د دوی اتمه حصه ده مما په هغه مال کې ترکتم چې تاسو پریښي من بعد وصیت پس د وصیت نه توصونا چې تاسو وصیت کړی بیا په دې وصیت سره او دی نو پس د قرض نه وإن کان رجل یورث کلالة او که چېرته وي هغه سړی یورثو چې د ده نه میراث وړل کېږي کلالة بچي نه وي
کلاله پیژنئ چې بچی نه ایسی نه لوري نه زوی کلاله موږ ورته تاسو پښتو کې ورته میراث وایي څه ورته وایي نو ګورئ رجل موصوف دی یورثو صفت دی موصوف سره د صفت د اسم د کانه شو کلالتن خبر دی ښه او امراتن یا خزی کلاله امراتن عطب دی پر رجلن باندې ښه یا خزه کلالی ولهو د دې رجل د پاره چې کلاله دی اخن و اختن ورور او خوري فلکل واحد هر یو ته منهما د دې دواړو نه سدس دی ورور ته به هم سدس ورکړي خور ته هم دلته لذکر مثل حظ الانثیین نه دی دلته ښځه چې کوم دی د سړي سره پوره ده خبرې ته هم خیال شریف راغی که نه فإن كانوا اکثر من ذلک که چرته دا ورونه خویندې زیات دي د یو نه فهم شرکاو په ثلث دوی شریکان دي په ثلث کې بس یو ثلث به ورکړي من بعد وصیت پس د وصیت نه یوسا بیا چې وصیت شوی په دې وصیت سره او دین پس د نفاذ د دین نه خیر مدار په داسې حال کې چې ضرر به نه رسول کیږي وصیتا من الله دا حکم دی د الله د طرفه والله علیم حلیم الله پوهه دی او صبرناک تلک حدود الله دا احکام د میراث پولی د الله دی ومن یطع الله ورسوله چې څوک د الله تابعداري کوي او د رسول د الله یدخلو خدای به داخل کی جناتین جنتونو دا تجری چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د ونو د هغې نه نهرونه خالدین فیها دوی به همیشه په دې کې وذلک الفوز العظیم او دا لویه کامیابي ده ومن یعص الله ورسوله او څوک چې د الله نافرماني وکړي او د رسول د ده ویتعد حدوده او تجاوز کوي په پولو د الله کې یدخلو خدای به داخل کی نارن اور ته خالدن فیها همیشه به په دې اور کې وله عذاب مهین او شته د ده دپاره عذاب ذو اهانت د سپکوالي والا واللاتی یاتین الفاحشة من نسائکم دی کی مسئله د اصلاح د ازواجو د زوجات وم حکم بیانیږي د احکامو د تدبیر المنزل نه چا چې زنا وکړه نو هغې ته دې سزا ورکړی شي دا سزا څنګه ده دې کې سزا ذکر کوي چې هغه منسوخه شوې ده ناسخ دا ده چې سل دورې به ورکوې یا بیا رجم کې سورت نور آیتونه ورته ناسخ دي ربط مخکې سره دا دی تدبیر المنزل دو بابونه او اصلاح الاموال او اصلاح الازواج مخکې د اصلاح الاموال ذکر و چې تقسیم په میراث کې اصلاح د اموالو اوس بیان د اصلاح د ازواجو د ښځه د ناکار او غلط کارو کې هغې سره به څه کې واللاتی هغه ښځې یاتین الفاحشة چې راشي د بېحیایۍ کار ته من نسائکم د ښځو ستاسو نه فاستشهدوا طلب د ګواهانو کوي علیهن په هغې باندې اربعة منکم څلور ستاسو نه څلور ګواهان پرې ونیسئ لاړ شه څلور ګواهان راوله عباده ابن صامت رسول الله سلام ته دا به څنګه چلی زما ښځې سره به بل سړی ناست دي او غلط کار به کوي او زه به ځم او ګواهان به راولم زه به دې سر قلم کړم نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته الله غیرتی دی رسول الله غیرتی دی دین غیرتی دی دا حکم چې رالیږلی دی دا د دې دپاره بیا بار سړی په ښځې تهمت کوي نه به یې خوښه او بس ایسته به یې رجم کوي نو څلور ګواهان به ودروئ فاحشه څه ته وایي ما اشتد قبحه چې قبح یې ډېره زیات دی او دا اکثر استعمالا د په زنا کې ځکه دا زنا اقبح القبایح ده پاین شهیدو که څلورو کسانو شهیدي وکړه په زنا سره فامسکوهن دوی بندې کوي فی البیوت په کورونو کې حتی یتوفاهن الموت تر دې پورې چې قبض کی دوی لره مرګ او یجعل الله لهن سبیلا یا خدای وګرځوي دوی دپاره سلاره اول حکم دا بندي که بس کور نه به بار نه وباسي ابن عباس وی رضی الله تعالی عنہ چاول حکم هم دقسې و تر دو سورت نور خدای نازل کړ نو دا نسخه شه په جلد او په رجم دا عباده ابن صامت وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خذوا عني قد جعل الله لهن سبیلا البکر بالبکر جلد 100 وتغریب عام
والسیب بالسیب جلد 100 والرجم دا سبیل شه چې شادي شوده نو رجم کې به او چې غیر شادي شوده نو سل درې به ورکړي. واللذان او د لواتت بیان کوي واللذان هغه دو تنان یاتیانها چراتګو کی دی پاهشه تا منکم ستاسونا فازوهما غوی ته ضرر ورسوي بالتوبیخ والتعیر رټنه ور کوي بدی خبره ورته کوي په سپلو مپلو ولای او که چرته داسې گیر شي چې څلور شاهدان په تیر شي بیا حکومت به څنګه سزا ور کوي. حکومت د امام بونی پر مختلف اقوال راغلي چې غر نه بیره وغورځي یا به وبو کې لاو کې مړ به کې په دې طریقې یا به په کمر نه راو غورځي مختلفې طریقې ذکر شوي چې دا بد غلط کار کوي داسې سزا ورته ورکول پکار. فإن تابا کچرته دوی توبه ویستله واصلحا او اصلاح د ځانونو وکړه پاریزوانو ما بیا تاسو مخ وګرځوئ د دوی نه. ان الله یقینا الله کان د توابا توبه قبلونکې رحیمه مهربان. انما التوبه یقینا توبه علی الله د الله د طرفه للذین هغې کسانو په حق کې ده یعملون السوء چې عمل د بدۍ کوي. سونه مراد ګناه ده بجهالت پنا پوهی سره گناہ پنا پار گناہگار گناہ چې کوي پنا پوهی سره کوي. ثم یتوبون بیا توبه وباسي من قریب نږدې وخت کې فاولئک دا کسان یتوب الله علیهم الله برجو کې په دوی باندې. تاسو ته کې بشک چې توبه خو قامن قریبین قبلیږي که وخت به کې تیر شي نو بیا توبه سړی وباسي نه به قبلیږي. جواب دار اکرمه وی الدنیا کلها قریب او امام قشیری وی القریب علی لسان اهل العلم قبل الموت. د مرګ نه مخکې د چاره توبه ویستله نو دا قریبه زمانه ده. وکان الله دی الله تعالی علیما حکیما پویا د حکمتونو والا. مخکې آیت کې شرایط د توبې مقبولی ذکر شو او دلته بیان د هغې توبې د چې هغه نه قبلیږي چې هغه په زنکدن کې سړی توبه وباسي. ولیست التوبة نه د توبه للذین دغې کسانو یعملون السیئات چې عمل د بدیو کوي حتی اذا حضر احدهم الموت تر دې چې حاضر شي او د دوی ته مرګ قال دی بیا وی انی تبت الآن زه توبه وباسم اوس بیا توبه نه قبلیږي. وللذین او نه د هغې کسانو یموتونه چې عمري وهم کفارون دوی کافرانی اولئک دا کسان اعتدنا لهم مونږه تیار کړی دوی دپاره عذابا الیما دردناک عذاب. صدق دل نه توبه دا غټه خبره ده چې صدق دل نه سړی توبه وباسي. اواز په خله توبه غوګونو لګوتې کې توبه نو دا نه ده توبه زړه کې دی توبه خپېمانتیا ته زړه کې د خپېمانتیا نه آسې توبه. شاعر وایي توبه بر لب او صبح بر کف او دل پر از ذوق گناه ابلیس خنده پیش آید بر چنین استغفار ما. وای توبم په ژبه ده او په لاس کې تسبیح دي او زړه د ګناه نه ډک دی چې کله به بیا موقع راځي چې کوم و ابلیس خنده پیش آید بر چنین استغفار ما. شیطان ته وایي زمونږ په دې استغفار ډېره خندا ورځي خاندي چې دې توبې له وګوره توبه کې خو هغه ډېر خفه که نه. حدیث دی نبی علیه السلام فرمایي چې شیطان وایي چې ما دوی هلاک کړه په څه باندې په ګناهونو او زه دوی هلاک کړم په استغفار باندې. استغفار باندې خو خفه کېږي که نه چې موږ استغفار وایي او په دې استغفار هغه خاندي چې دا استغفار باندې نه شي بچ کېدی صحیح ده. او که صحیح توبه دې ویستله صحیح او بیا درنه هغه ګناه وشوه نو خیر دی چې وشوله بیا راشه توبه وباسه او ښه وعده وکړه چې بیا به دا کار نه کومه دا غلط کار برانه بیا درنه وشم خیر دی د خدای در کې تند بندیز نه لګېږي چې تا 3 کرته وکړه زه بیا مه راځه دا چلونه نشته. 200 کرته دې توبه ماته کړلم بیا ورځم بیا دروازه نه بندي ډېر د مهربان ذات دروازه ده که نه. و این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست 100 بار اگر توبه شکستی باز آ. وای دا زما دروازه د ناامیدۍ دروازه نه ده 100 کرته دې که توبه ماته کړه باز آ بیا هم راځه زما دروازه کې درته ځای شته. د الله وایي نو الله وایي
وللذین ندعی کسانو توبه قبلیږي یموتون چې مړه شي په داسې حال کې چې دوی کافرانی اولئک دا کسان اعتدنا لهم موږ تیار کړی دي دپاره عذاب الیما عذاب دردناک. اوس اتم حکم بیانېږي چې ښځې په میراث کې موړی ښځې په میراث کې موړی ښځه به کونډه شوه او بس خپلوان به را جمع شوې ور منډې به یې کړې او څادرونه به ورسره لاس کې ور خوشې به یې کړل چا څادر به چې پې ولګېده بس د مغې وه مغه سړي به تاسې په دې پوه شئ زمونږ د پښتنو کې هم ښځې په میراث کې دي که نه کونډه خو په نکاح نه ورکوي که نه هغه پښتانه وایي و کونډه د لیور په تمه د ټولو هر چا نه بچه پاتې شو تاسو دا اورېدلي دا متل که نه د لیور په تمه یې که هغه وکړه ټیک ده که پاتې شو نو بس بیا غریبه بس بیا به بزرګي کوي که نه بیا ورته وایي نه دا ډېر غټ کار دی د بچو دپاره سر سپینول او ژوند تېرول دا نصیحتونه ورته خلک کوي که نه او سړی چې مړ شي بیا کټونو کې تپوس کوي چې په سړي خو به عدت نه وي کټ کې تپوس کوي د دعا کې درېیمې پورې صبر نه کېږي چې اوس زر وعده وکړمه هغه ښځې له نصیحت کوي چې دې کې ډېر ثواب دی ثواب خو پکې یقیني دی خو چې هغه یې د خپل دغه نه زړه د دغه نه وکړي نو ګورې الله وایي یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان والو لا یحل لکم حلال نه دی ستاسو دپاره ان ترثوا النساء چې تاسو په میراث کې واخلئ ښځې کرها په زوره کرها معنا وهن کارهات او دوی بد ګڼونکي دا بعضې خویونه زمونږ په دې پښتنو کې ډېر نقصاني یو خو ښځې ته مهر نه ورکوي ورکوي نه یې ورکوي قسم چې هېڅ هم نه ورکوي او ورته وایي راته ویې بخه او دا خو ډېره کمزوري ده چې ښځې ته وایي راته ویې بخه ښځې له سوال کوي چې راته ویې بخه دا ډېر بې خونده سړی نه وي یو دویم دا ده چې خور لور ته میراث نه ورکوي شته دی تاسو چېرته لیدلي ما خو نه دي لیدلي چې خور لور له میراث ورکوي دا دوه درېیم کونډه په نکاح نه ورکوي دا درې دا ډېر ډېر عظیم ګناهونه دي او غټ کارونه دي ګورئ ولا تعذلوهن ممنه کوئ دوی لتذهبوا ببعض ما اتیتموهن چې تاسو ووسئ بعضې هغه چې تاسو ورکړي دي دوی ته الا یاتین بفاحشة مبینہ مگر کراتګو کې بهای کار ښکاره سره ښه زندګي ورسره تېروئ مطلب یې دا دی نو داسې چل به و چې سړی او د ښځې کور به نه و جوړ سړي به دا ښځه بدې شوه اوس طلاق هم نه ورکاو ځکه که طلاق یې ورکړی خو مهر یې ځان سره وړه که نه نو اوس یې تنګول شروع کړه ښځه دومره تنګه کې چې ښځه ورته وایي دا مال به په خلا کې درکم چې څه دې راکړي طلاق راکړه تنګۍ دې دپاره چې خله یې له مسله جوړه کړي الله وایي داسې مه کوئ که نه د الله بندګانو ولا تعذلوهن مه منع کوئ دوی لتذهبو چې تاسو ویسئ ببعض ما بعضې هغه اتیتموهن چې تاسې ورکړي دي هغوی ته الا یاتینا بفاحشة مبینہ مگر که دوی راتګو کې بهای کار ښکاره سره وعاشروهن ژوند وکئ د دې ښځو سره بالمعروف په نیکې طریقې سره دې کې اوس د ښځې ټول حقوق ذکر شو ښځو سره ښه زندګي کوئ نرمه څه معنا ده ویناګانې ورسره ښې کوئ بل وحسنوا افعالکم کارونه ښه کوئ کور کار ورسره کوئ څنګه چې ستاسې قدرتي ښه زندګي ورسره تېره کوئ فإن کرهتموهن که ستاسو بدې شي دا ښځې فعسا ډېر کرت ان تکرهو شی ستاسو به بدې شي یو شی ویجعل الله الله به وګرځوي فی په دې کې خیرن کثیره لوی خیر خدای به پکې تا ته لوی خیر وګرځوي حدیث کې دي نبی علیہ السلام فرمایي مومن دی د مومن سره مومن دی د مومنې سره بغض نه کوي د ښځې سره
که د ده بدي شي د دې ښځې نه یو خوی نو شاید چې بل خوی دې خوښ شي یو شی به داسې یو کار چې د ده د طبیعت مطابق به نه وي بل یو کار به وکړي به ستا د طبیعت مطابق نو که ستا دا خیالي چې دا ښځه به 100% کې زما د طبیعت سره موافق کارونه کوي نه دا نشي کېدی دا کېدی نشي ځکه تباهۍ خدای مختلف پیدا کړي دي مختلف دي 100% نه کېږي گزاره به کې که نه خلک وایي داسې چل دی خلک وایي مولیان د ښځو سره ډېره گزاره کوي او بې خونده دي بې خونده نه دي قسم دی مولیان ډېر تکړه خلک دي دي که نه دي مولیانو نه تکړه او د طالبانو نه تکړه دي دنیا کې نور څوک شته ما ته خو نه دي معلوم که تاسو ته معلوم یې شته دی نشته یقیني چې نشته خدا دی چې شریعت مطابق زندگی کوي دا ټولې خبرې شریعت ښودلې دي چې تاسو به ښځو سره ښه سلوک کوئ الله وایي وإن أردتم استبدال زوج مکان زوج اوس تا دا اراده ده چې دې کومه ښځه دې د دې ته طلاق ورکړې بله ښځه وکړې او هغې ته چې کومه ښځه دې په نکاح کړې دي او لویه خزانه دې په مهر کې ورکړې هغه ته واپس مه اخله بس هغه ورکړه چې ځان سره ویسي بله وکړه که نه وإن أردتم که ستاسو اراده استبدال زوج بدلول د یوې ښځې مکان زوج په ځای د بلې ښځې یعنی دا ښځې ته طلاق ورکړې بله ښځه کې واتیتم تاسو ورکړي احداهن یو د دوی ته قنطارا مالا عظیما لویه خزانه د مال فلا تاخذوا منه تاسو مه اخلئ د هغې نه شیئا هېڅ شی اتاخذونه آیا تاسو اخلئ دا بهتانا په دروغو و اسما مبینا په ګناه ښکاره څه دروغ ورپورې وتړئ داسې مه کوئ وکیف تاخذونه څنګه اخلئ تاسو دا وقد افضى بعضكم الى بعض او په تحقیق سره رسیدلی دي افضى بعضكم وصل بعضكم الى بعض بالجماع المقرر للمهر رسیدلی دي بعض استاسې بعض نور لرا په جما سره چې هغه مضبوطون کې د مهر دا واخذنا منكم ميثاقا غليظا او د ښځو اخیستې د ستاسو نه مضبوطه وعده هغه دا ده چې د نکاح په وخت کې دا وایي سړي ته چې الله په نوم یې تا ته په نکاح در کوم چې د دې څه حقوق دي هغه به پوره کې حدیث شریف کې هم دي جابر رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیہ السلام په حجة الوداع کې ویلي استوصوا بالنساء خیرا فإنکم اخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بکلمة الله د هغوی شرمګاهونه تاسو ځان له حلال کړي دي بکلمة الله د خدای په وینا باندې خدای په نوم ورسره عهد کړی دی ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم الا ما قد سلف نهم حکم دی حرمت د منکوحة الاب د پلار منکوحې سره به نکاح نه کوي ولا تنکحوا مه نکاح کوئ ما هغه ښځې نکح آباؤکم چې ستاسو پلارانو ورسره نکاح کړي من النساء د ښځو نه الا ما قد سلف مگر هغه چې وړاندې تیر شوي دي ګورئ وتې د پلار موضوعه مه وتې کوه که هغه په جایز وتې سره او که په ناجایز وتې سره پلار دې ورسره زنا کړې تا ته پته ولګېده هغې ښځې سره به نکاح نه کړي انه کان فاحشه یقینا دا د بېحیایۍ کار دی د پلار د منکوحې سره نکاح ومقته د خدای د غضب کار دی وسا سبیل او ډېره بده لاره ده انه کان فاحشه دې کې اشارت د قبح عقلي ته مقطع کی اشارت دے قبح شرعی تا وسا سبیلا کی اشارت دے قبح عرفی تا و عادی تا عادتنم دا قبح دا شرعنم قبح دا عقلنم قبح دا د پلار د منکوحې سره نکاح برا ابن عازب وی زما ماما په ما تېرېده او د هغه سره جنډه وه ما ورته چېرته ځي راته ویل چې نبي علیه السلام یو سړي ته لېږلی پلانکي ته د پلار د ښځې سره میرې سره نکاح کړې ده چې د هغه سر غوڅ کړم او نبي علیه السلام ته یې راوړه حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم دا لسم حکم دی د احکامو د تدبیر المنزل نه
ذکر د محرماتو 14 محرمات ذکر کوي هغه ښځې چې هغوی سره نکاح حرامه ده. حرمت علیکم حرامي شوي بندي شوي په تاسو امهاتکم نکاح د میندو ستاسو سره و بناتکم او د لوریانو ستاسو سره. د مور سره د مور د مور سره د مور د مور د مور سره داسې پسې ځه او مور یې ځکه ذکر کړه چې نورې خو ته یا ګیرولی شي هغې زمانې ته خو ته نه رسي که نه خو چې ته لویېږې د نکاح کېږي هغه مخکې نه مړې شوي پوه شوې که نه شوې پوه بنات لور د لور لور د لور د لور لور داسې پسې ځه خو هغه ټولې ذکر نه کړي چې هغې زمانه خو ته نشي لاندې کوه. و خواتکم خویندې ستاسو و اماتکم تروریانو ستاسو سره و خالاتکم او د مور د خویندو ستاسو سره و بنات الاخی او لوریانې د ورېرو سره و بنات الاختی او د خورزو سره و امهاتکم اللاتی او د هغو میندو سره ارزانکم چې تاسو ته پی درکړي دي رضایي مور سره و اخواتکم خویندو ستاسو سره من الرضاعت د رضاعت نه و امهات نساکم او د میندو د ښځو ستاسو نه خواښیګانو سره و ربایبکم اللاتی او د پرکټیو ستاسو هغې سره پی حجورکم چې ستاسو په تربیت کې دي کومې چې ستاسو په تربیت کې دي یا ستاسو په غېږو کې دي دا قید اتفاقي دی چې اکثره داسې که ستا په دغه کې نه وم غېږ کې نه وم نکاح ورسره نه دروه خو چې من نسایکم اللاتی چې د هغو ښځو نه وي دخلتم بهن چې تاسې دخول کړی دی د هغوی سره فإن لم تکونو دخلتم بهن که تاسو دخول نه کړی د دې ښځو سره فلا جناح علیکم بیا ګناه نشته په تاسو. وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم او د ښځو د زامنو ستاسو هغه زامن چې ستاسو د شاګانو نه دي تا نه پیدا زوی دی د هغه د ښځې سره علی الابد نکاح نشي کولی. حلائل د حلیلې جمع ده ښځې ته وایي حلیل سړي ته وایي او حلیله ورته ځکه وایي سړي ته حلیل وایي لأن کل واحد منهما حلال لصاحبه ځکه ورته حلیله وایي او بعضې وایي چې حلیله ورته ځکه وایي لأن کل واحد منهما یحل ازار صاحبه بیا به د حل نشي چې هغه ضد د عقد دی عقد غوټه کولو ته حل پرانستلو ته. من اصلابکم ذکر چې اسې د یو سړي ته زوی ویلی چې دا زما زوی دی او هغې ښځې سره بیا نکاح کولی شي لکه زید د ښځې سره چې نبي علیه السلام نکاح کړی. وان تجمعو بین الاختین او هغه چې تاسو جمع کوئ د دوو خویندو په منځ کې دوه خویندې جمع کوئ په یو نکاح کې یا دوه داسې چې یو مذکر فرض کې بل ورته نه روا کېږي هغې ټولې پکې راځي تاسو فقه کې ویلي الا ما قد سلف مگر هغه چې وړاندې تیر شوي. ان الله کان غفور الرحیم یقینا الله بخونکی مهربان دی. دې دوو سره الا ما قد سلف وویلې ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء الا ما قد سلف او دلته وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف دې دوو سره ما قد سلف ویل نور سره ونه ویلې دا ولې دې کې اشاره دې خبرې ته ده چې دا نور محرمات دا نور زنانه عرب و جاهلیت زمانه کې هم محرمات وي دا دوه محرمات نه وي هغوی به دا دیو سره نکاح کوله نو ځکه ما قد سلف ویلې چې مخکې م څه کړي دي نو خیر د آینده کې داسې مه کوئ. والمحصنات من النساء د خاوندانو والا د ښځو خاوند والا مړو ښه چې ورته وایي الا ما ملکت مگر هغه چې مالکان خلاصونه ستاسو دارالحرب کې ونیسي خاوند یې هلته کافر پاتې شي او غنیمت کې دراوړه نو بیا ورسره نکاح کولی شي اگر چې خاوند یې ژوند دی. کتاب الله علیکم دا مقررتیا د الله د په تاسو وحل لکم ما وراء ذلکم او حلال دي تاسو ته هغه ښځې چې ما سواوي د دې نه ان تبتغو چې تاسو ولټوئ بیاموالکم په مالونو ستاسو باندې محسنین غیر مسافحین چې پاک دامنتیا لټونکې تاسو او نه یې زنا کوونکي محسنین متعففین غیر مسافحین معنا غیر زانین چې زنا کوونکي نه یې. فما استمتعتم به منهن هغه چې تاسو فایده اخلئ په هغې باندې د دې ښځو نه په کم مال باندې چې پیدا ترې اخلئ په نکاح کې ورکې که نه
یا فما هغه ښځې استمتعتم به منهن چې تاسو فایده اخلئ په هغې باندې د دوی نه فاتوهن ورکئ اجورهن مهرونه د هغوی فریضة مفروضة چې کوم مقرر کړلی شوی دی ولا جناح علیکم ګناه نشته په تاسو فیما په هغه څه کې ترادیتم به چې تاسو رضامندي کوئ په هغې باندې من بعد الفریضه وروسته د مقررتیا نه کم مهر دی ورته مقرر که د هغې نه زیات ورکړې هم ګناه نشته هغه یې درته څه درکموي هم خیر دی ګناه نشته ان الله کان علیما یقینا الله پوهه دی حکیمه د حکمتونو والا ومن لم یستطیع څوک چې طاقت نه لري منکم ستاسو نه تولا د غنا ان ينکح المحصنات چې په نکاح واخلي حرایرې حرې ښځې چې مؤمنې فمما ملکت ایمانکم نو نکاح دي کې هغه چې مالکان دي خلاصونه ستاسو من فتیاتکم د وینځو ستاسو نه المؤمنات چې مؤمنې دي والله اعلم بایمانکم الله ښه پوهېږي په ایمان ستاسو بس ظاهر ته کتل پکار دي چې وایي زه مؤمنه یم بس نورې قصې ورسره مه کوه بعضکم من بعض ستاسې د بعضو نورو نه دي ټول یو شان دی معنا دا ده چې بد تې مه ګڼئ چې دا وینځه دا هم د آدم لور ده آدم او د هوا لور ده تم د آدم او د هوا بچی خو بس هغه عریضي او شی پرې راغلی دی والله فانکحوهن باذن اهلهن نکاح کوي دا وینځې په اذن د اهل د هغوی یعنی د مولا په اجازت واتوهن ورکئ هغوی ته اجورهن مهورهن مهرونه د هغوی بالمعروف په شرعي طریقې سره محصنات غیر مسافحات په داسې حال کې چې پاک دامني محصنات معنی عفافه دا حال دی د مفعول نه چې اجورهن واتوهن غیر مسافحات په داسې حال کې چې نه به یې زنا کوونکي ولا متخذات اخدان نه به یې نیونکي پټې یارانې لره اخدان پټې یارانې ته وایي پټه یارانه به هم نه کوي د چا سره او مطلب زنا به هم ښکاره نه کوي فاذا احسننا چې کله خاوند والا شي په تزویج سره فین اتینا که چرته راتګ وکړي دا وینځې بفاحشة په زنا سره فعلیهن نشته په دوی باندې نصف ما علی المحصنات نیم هغه چې په حرایرو باندې دی من العذاب د عذاب نه چې 50 کوړې دغه به ورکې دوري ذالک دا نکاح د وینځو سره لمن دا چا دپاره دی خشیه لعنته منکم چې ویریږي د زنانه په تاسو کې ویریږي چې حرې سره نکاح نشم کولی مهر را سره نشته غیر خرچه را سره نشته او زنا کې واقع کې میسته وکړه امې سره وکړه وان تصبرو که تاسو د نکاح د امې نه صبر وکئ خیر لکم دا غوره ده ستاسو دپاره ولې ځکه اولاد به هم صحیح راشي حرې سره وکړي اولاد پکې به هم نقصان نه راځي والله غفور الله بخونکی دی رحیم مهربان حدیث شریف کې دی کنه الحرائر صلاح البیت حرو باندې کور جوړیږي والاما هلاک البیت الله تعالی اجازت ورکړی چې د وینځې سره نکاح کوه خو 3 شرطونه پکې لګولي دي یو عدم القدرت علی النکاح الحره ومن لم یستطیع دا معلومیږي کنه دویم خوف العنت ذالک لمن خشی العنته او دریم شرط دا چې دا کمی وینځې سره ته نکاح کې دا به مؤمنه وي څه به وي مؤمنه به وي دا کم ځای نه معلومیږي من فتیاتکم المؤمنات دا 3 شرطونه به یرید الله والله غواړي لیبین لکم چې بیان کی تاسو ته ویهدیکم برابر کی تاسو وښیي تاسو ته سنن الذین طریقې دغې کسانو من قبلکم چې تیر شوي دي پخوا ستاسو نه ویتوب علیکم رجوع کې په تاسو والله علیم الله پوهه دی حکیم دی حکمتونو والا والله یرید الله غواړي ان یتوب علیکم چې رجوع کې په تاسو ویرید الذین غواړي هغه کسان یتبعون الشهوات چې لټون د خواهشاتو کوي ان تمیلو میلن عظیما چې تاسو واړئ په اړولو لویو سره یرید الله الله غواړي ان یخفف عنکم چې سپکوالی راولي په تاسو وخلق الانسانو پیدا شوی د انسان ضعیفه کمزوری یا ایها الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل دی کې یو لسم حکم دی د احکامو د تدبیر المنزل نه د یو بل مال په غلطه طریقه مه خورئ
مخکې سره مناسبت دا دی مخکې آیتونو کې کیفیت د تصرف فی النفوس ذکرو په سبب د نکاح سره دلته کیفیت د تصرف فی الاموال ذکر کیږي اے د ایمان والاو مخورئ مالونه ستاسو یو د بل مالونه بینکم په خپلو منځونو کې بالباطل په ناروا طریقې سره ناروا طریقه لکه سرقه شوه خیانت شو غصب شو قمار شو سود شو الا ان تکون تجارتا مگر که داوی تجارت ان تراد منکم پر رضامندی کې ستاسو نه ګورې دا استثناء منقطع ده ځکه تجارت ان تراد منکم خو په عقل بالباطل کې نه دی داخل کنه مستثنا کې مستثنا منه کې ولا تقتلوا انفسکم مو وجنئ خپل ځانونه معنا دا ده چې یو بل ورور مسلمان مو وجنئ ځکه به بیا تا وجني ان الله یقینا الله کان دی بکم په تاسو رحیمه مهربان ومن یفعل ذلک چا چې دا کارو کو چې قتل او دا غلط کارونه دی او دوانن فتجاوز و ظلمن په ظلم پسو په نسلی زرده چې موږ به داخل کو نارا ورتا وکان ذلک او دا دې دا کار علی الله په الله باندې یسیرا اسانا ان تجتنبو کچری تاسو ځانو ساتئ کبایر ما د غټو هغو ګناهونه تنهونه نو چې تاسو من کول کیږي دا غینا نو کفر عنکم سیئاتکم منګ بلری کو تاسو نه بدای تاسو و ندخلکم منګ بداخل کو تاسو مدخلن زید داخلي دلو کریمه خيستا ہوتا کریمه حسنه ولا تتمنوا ما فضل الله دا دولسم حکم دی ځان په میراث کې د نورو نه غوړه مګنئ شان نزول دار چې خزبل کاش کې مونږ هم سړی و چې سړو پشان کارونه هم کول او میراث کې برات ډېر حصہ معلومه ده او مطلب دا چې مناسب دینی به مراد ملاوي ده او دنیوي الله وي ولا تتمنوا تاسو ارزو مکوي ما دا غس فضل الله چې الله فضیلت ورکړي ده پاغي باندې بعضکم بعض تاسو په بعض نورو للرجال نصیب شته سړو د پاره حصہ مما پاس کې اکتسبو چې دوی سکای کمال چې کسب کړي وللنساء خذت شیسشتا مما پاس کې اکتسبنا چې دی کسب کړي وصل الله من فضلی خدای نه غواړي فضل د ان الله کان یقینا الله دې بكل شیء علیما پر سیس پویا ولکل جعلنا موالیا دیار لسم حکم دی فاولوه چا سره وعده وکړنو اب پورا کوي پخوا داسې چلو چې یو سړي به په کلي کې ایمان راوړو هغه به نبي علیه السلام ته راغی خاندان او قبیله مور پلارونه خویندې بیا هلته پاتې شي اوس به پلار هلته مړ شي نو د ده به پکې حصه نه وه دی به مړ شي نو د پلار ورونه به پکې حصه د ده په مال کې نبي علیه السلام راولګېد د ده سره ورور شي او دی د ده سره دوه یې سره ورونه کړه نا یو ورور بچه مړ کېده کنه نو بل بچه میراث و بل بچه ورور به نو پردی به خو نبی علیه السلام ورسره ورولي قایم پې پوه شوئ کله چې بیا مسلمانان ډېر شو خاندانونه مسلمانان شو دا مسله ختمه شوه نو دغه اسلامي رورولي چې کومه ده اسلامي رورولي پاتې شوه د میراث خبره ترې ختمه شوه پې پوه شوئ خبره ختمه شوه نو اوس به څوک میراث وړي چې څوک ستا د رښتیا وروري ورورولۍ والا یې نشي وایي ولکل جعلنا او د پاره د هر یو د نارینه او ښځو ګرځولی دی مونږ وارثان مما ترکل والدانې چې واخلي خپلې برخې د هغه ماله چې پریښي مور او پلار ده والاقربون او نږدې رشته دارانو والذین عقدت ایمانکم او هغه کسان چې غوټه شوي دي قسمونه ستاسې په دوستۍ د دوی والذین ها کسان عقدت ایمانکم چې غوټه شوي دي قسمونه ستاسو په دوستۍ د هغوی فاتو ورکوئ نصیب او میسه د هغوی ان الله یقینا الله کان دی علی کل شیء شهیدا په هر څیز ګواه بیا دا منسوخ شخه او د هغې حصه نشته په میراث کې البته کم داسې ورسره احسان کوي نو دا ښه خبره ده چې رور مې دی الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم دی کې سوال لسم حکم دی امیر د کور بسړی کور مشر بسړی ښځې سره به مشورم کوي ډېر خیال به هم ساتي خو په ځان به مشره کوي نه تاسې پې پوه شئ امیر د بیت به څوک ولې بسړی
ځکه خلقتن سړي کې داسې استعدادونه خدای چولی چې هغه د مشرۍ او د کنټرول کار کولی شي. ښځه کې دغه استعدادونه نشته. ښځه زیات نه زیاته د بچو د لوریانو مشري وکړي، نور څه نه شي کولی. نور د کور خو غټې ذمه دارۍ دی، د دې مشري به چا سره سړي سره به سړی به داسې نه کوي چې بس ښځه مشره کړي، ټول اختیارات د کور ورکړي. نه، جایز خبرې دي د هغې مني، جایز کارونه، جایز خدمت، خو دا نه چې بس هره خبره باندې هغه امیر یو دی ماموري. ځکه سړی خدای امیر پیدا کړی، امیر. ولې الرجال قوامون علی النساء، سړي حاکمان دي په ښځو باندې، سړي حاکمان دي په ښځو. بما په سبب د هغې فضل الله بعضهم چې الله فضیلت ورکړی بعضې د دوی ته چې سړي دي علی بعض په بعضې نورو چې ښځې دي. الله دا فضیلت ورکړی سړو ته په ښځو. و بما انفقوا په سبب د هغې چې دوی لګوي من اموالهم مالونه د دوی، مالونه لګوي. ښځه خو په سړي مال نه لګوي، سړی به په ښځه لګوي. فالصالحاتو پس نیکي بیبیانې قانتاتن تابعدارې د سړو دي. قانتاتن معنا مطیعاتن، قائماتن بما علیهن للازواج، کلکې دي په هغو حقوقو چې د سړو په دوی څه دي. حافظات للغیب، حفاظت کوونکي د حیا او د عزت او د مال د سړي دي. للغیب په نشتون د سړي کې. بما حفظ الله په سبب د هغې چې بحفظ الله ایاهن، په سبب د حفاظت د الله تعالی ایاهن دی لره، چې الله تعالی د حفاظت ذمواري ښځو ته سپارلې چې سړی نه د سړي د مال او د عزت خیال به ساتي. واللاتی، اوس د سړي د ښځې کله ورانه راشي نو سبا کې هغه طریقه ښایي، کله جوړه به په څه طریقه کې ښځه او خاوند سره وران شي، ښځه نافرماني د سړي کوي نو بیا طریقه شریعت ښیي که نه قرآن. واللاتی تخافون، هغه ښځې چې تاسو ویرېږئ نشوزهن د هغوی د نافرمانۍ نه، نو څه وکئ؟ فعظوهن، وعظ ورته وکړه. عظوهن بس تبلیغانو کار وکړه، نرمې نرمې خبرې ورته وکړه، ترغیب او ترهیب، ښې خبرې. په دې به انشاءالله چې نیت صحیح نو په دې صحیح کېږي. که چېرته داسې هم ونه شوه وهجروهن فی المضاجع، جدا کوي دوی په المضاجع په ملاستې په ځای کې، چې کله اوده کېږي نو شا ور وګرځوه. داسې مه کوه چې بیټک دې ونیسي او یا جومات یا مدرسې ته منډه کړي، داسې به نه کوئ. ګورئ نو وهجروهن فی المضاجع، مدارک معنا کوي هو ان یولیها زهره فی المضجع، چې هغې ته به شا ورګرځئ د ملاستې په ځای کې. دا به ټیک شي. که ټیک نه شوه دې سره هم نو وضربوهن، ووهئ هغوی. نه بیا پنځم مذهب نه کار واله، پنځم مذهب به کوتک نه وي نه به بل صحیح، بس سپېړه باندې وهل به هم داسې چې ښکاره نه وي چې ته په لاسې خپه ماته کې داسې لږ داسې نرمۍ سره وهل صحیح ده. وضربوهن، ګورئ د ضرب هم خپله طریقه یي که نه، په طریقې سره شرعي حدودو نه به زیاتی نه کړي. نو که دې سره به کار وشي فإن أطعنکم، کچرې دوی ستاسو تابعداري وکړه بترک النشوز فلا تبغوا علیهن سبیلا، تاسو مه لټوئ په هغوی باندې لارې. بانې مانې ورته مه کوه چې چایو کې چیني زیاته ده او ترکاری کې مالګه زیاته ده او دا چل دی او دا بانې مه کوئ، بس بیا گزاره کوئ که نه. ان الله یقینا الله کان دی علیا کبیرا، اوچت دی او لوی دی. لکه تاسو چې اوچت په ښځو باندې پیدا کړي، خدای په تاسو اوچت دی، نو که تاسو باندې ګورئ خدای هم ګوري، خدای به ونیسي که نه. ان الله کان علیا کبیرا، ان علت ایدیکم علیهن، اگر که ستاسو لاسونه په دوی اوچت دي خدای د ټولو نه اوچت دی. اوس دې سره دا درې کارونه دې وکړه، وهل دې م وکړه خو کار ونه شي، جوړه نه راځي. اوس به څه کوې؟ اوس به داسې چلو شي یو سړی به د خپلوانو د سړي نه شي او یو فیصله کوونکی جرګې والا به د ښځې د خپلوانو نه شي، او دوی دواړه ته به دوی واک ورکړي چې تاسو زمونږ فیصله وکړئ. هغوی چې څنګه فیصله وکړه یا به سره جوړ کړي یا به سړي ته وایي چې طلاق ورکړه. داسې به پوه شئ، داسې به کوئ. ګورئ وإن خفتم، که تاسو ویرېږئ ای حاکمانو، ایها الولات،
یا وین خفتم که تاسو ویریږئ ایها الورثه ای خپلوانو د سړي او د ښځې شقاق بینهما د مخالفت نه په مابین د ښځې او سړي کې نو فبعثوا ولیږئ حکما من اهلي یو جب فیصله کوونکی د اهل د سړي نه وحکما من اهلها یو فیصله کوونکی د اهل د دې ښځې د خپلوانو نه ان یریدا اصلاحا که چرته دا ښځه او سړي اراده د اصلاح یوفق الله بینهما الله به جوړه راولي د دوی په منځ کې یا ان یریدا که د دې حکمینو اراده د اصلاح الله به جوړه راولي په منځ د دوی کې جرګه مارانو کله اصلاح اراده وکړي چې موږ دا شی جوړو نو خدای بیا توفیق د جوړې ورکوي ان الله کان علیما یقینا الله پویه دی بارادة الحکمین خبیره خبردار دی بالظالم من الزوجین وعبد الله ولا تشرکو به شیئا دې کې شپاړسم حکم دی یعنی دا هر څه کوي د دې دپاره چې وعبد الله عبادت کوي د الله ولا تشرکو شریکان مه جوړوئ د الله سره شیئا هیڅ شی وبالوالدین یو د مور او پلار سره احسانانی کیو کوي د الله اخلاق ذکر کوي وبذل قربا او خاوندانو د رشتې سره والیتاما د یتیمانانو سره والمساکین او د مسکینانو سره والجار ذل قربا دغه ګاونډي سره چې خاوند د رشتې دی والجار الجنوبی او د هغه ګاونډي سره چې اجنبي دی پردی دی والصاحب بالجنب دغه مرګري سره چې اړخ کې دی مرګری دی سفر مرګری دی د جماعت مرګری دی د مدرسې مرګری دی ستا خواته په بس کې ناست دی دې ټولو سره ښه کوه وابن السبیل او د مسافرو سره وما د هغه څه سره ملکت ایمانکم چې مالکان یې خلاصونه ستاسو وینځي او غلامان ان الله یقینا الله لا یحب نه خوښوي من هغه څوک کان مختالا چې متکبري فخورا فخر کوونکی مختال چاته وي متکبرن کبرجن سړی فخوره آسی هیڅ پیسه فخرونه کوي زه پلان کې زوی یم او د پلان کې قوم سره مې تعلق دی الذین دا هغه بد نصیبه خلک دي یبخلونه چې بخل کوي په خپله هم بخل کوي ویامرون الناس امر کوي نورو خلکو ته هم بالبخل په بخل سره نورو خلکو ته هم د بخل امر کوي ویکتمونه پټوي ما هغه څه آتاهم الله چې خدای ورکړي دي من فضلې د فضل د ده من المال خدای مال ورکړی دی هغه پټوي د هغه داسې ګرځي ته به وایي چې دې ته مې یو 10 روپۍ ورکړی او هغه سره به بلا ډېرې روپۍ یا صحابي راغی زړې جامې وي او داسې نبي علیه السلام ورته چې مال در سره چې وایي ډېر دی خو عاجزي کوم نبي علیه السلام ورته نه فلیرا علیک اثر نعمت الله د خدای د نعمت اثر دی په تا ښکاره شي ځان ښکاره که د خدای د نعمت اثرات په ځان ښکاره که خپل استعداد مطابق مطلب د طاقت مطابق سیزونه اچوه د پټوی مه کنه واعتدنا موږ تیار کړی دی للکافرین کافرانو لره عذاب مهینا عذاب سپکوونکی وزجر ذکر کېږي سره د تخویف نه د آیت عنوان والذین کسان ینفقون چې لګوي اموالهم مالونه د دوی ریا الناس د پاره د ریا ځان ښودنې خلکو ته ولا یؤمنون بالله ایمان نه لري په الله ولا بالیوم الاخر نه ایمان لري په ورځې د آخرت ومن یکن الشیطان له قرینا څوک چې شیطان وي د دوست پسا قرینا ډېر بد قرینه او ملګری دی وما ظالم سب بلا به ولګېږي په ده وما ظالم معنا و ایو شیء علیهم ایو وبال علیهم سب بدي به را نازله شي په دوی باندې لو آمنو بالله والیوم الاخر که ایمان راوړی په الله او په ورځ د آخرت وانفقوا ولګئ مما دغه مال نه رزقناهم چې موږ رزقهم الله چې خدای ورکړی وکان الله دی الله تعالی بهم په دوی باندې علیما پویا ان الله لا یظلم مثقال ذره دا کې آیت عنوان دی زجر سره د تخویف نه الله ظلم نه کوي په اندازې د یوې ذرې ذره دې ته وایي کړکۍ که نه داسې په کوټه کې موری به ورته پخوا ویل کېده څه دریمڅه او د هغې نه د نور شوا کوټې ته را دننه شي هغې کې کتري هغه زرې پکې هغه یوې ته چې کوم دی ذره وایي یا سور میږي ته سور میږي هم لیدلی واړه سره سره میږي
نو دومره ظلم هم الله نه کوي. وان تکو حسنة یضاعفها، او کوي دا مثقال د ذرې نیکي، یضاعفها دوچند کوي الله تعالی، ویؤتي من لدنه، ورکوي د خپل طرف نه اجرا عظیما لوی اجر. فکیف اذا جئنا من کل امة بشهید وجئنا بک علی هؤلاء شهیدا. سبئی حال د دوی کافرانو، فکیف حالهم، څنګه بئی حال د دوی، اذا جئنا په وخت کې چې موږ راولو من کل امة د هر امت نه بشهید ګواه چې په خپلو امتیانو ګواهي وکړي، وجئنا موږ به راولو بک پتا سره ای محمد علی هؤلاء په دې خپل امت باندې شهیدا ګواه. یومئذ په دې ورځ یود الذین کفروا خوښوي به کسان چې کفر کړی و، عصوا الرسول مخالفت یې د رسول کړی، لو تسوا بهم الارض چې کاش کې برابر کړلی شوی په دوی باندې ځمکه سره برابر شوي وي، خاورې ته جوړې شوي، ولا یکتمون الله، نه به پټوي د الله نه حدیثه هېڅ خبره، الله نه به خبرې نه پټوي، ځکه الله ته به ښکاروي که نه. یا ایها الذین آمنوا دې کې اوس امر مصلح بیانوي. د امور ثلاثه بیان، ظلم مکوئ، شرک مکوئ، احسان وکئ. دا خبره ذکر شي، اوس یو امر مصلح ذکر کوي، مونځ وکئ، ځکه چې د ظلم نه او د شرک نه او د دې خبرو نه چې ته بچ کېږي دا به په مانځه بچ کېږي. ای د ایمان والو لا تقربوا الصلاة، مه نږدې کېږئ مانځه ته، وانتم سکارا، په داسې حال کې چې تاسو په نشه کې یئ، حتی تعلمو، تر دې پورې چې تاسو پوه شئ ما په څه تقولون چې تاسو څه وایئ. عبدالرحمن ابن عوف روټۍ کړې وه، خوراک او څښاک یې برابر کړی و، او څه صحابه یې وغوښتل چې راشئ. هغه وخت کې شراب روا و، خلکو خراب وکړو او شراب یې ورپسې وڅښل، او بس یو پکې مانځله مخکې شه د ماښام قل یا ایها الکافرون صورت یې ویلې، داسې یې ویلې قل یا ایها الکافرون اعبد ما تعبدون، لا عبدو په ځای اعبدو ویلې. الله تعالی دا آیت نازل کړه، اے د ایمان والو مه نږدې کېږئ مانځه ته، وانتم سکارا، په داسې حال کې چې تاسو په نشه کې یئ، حتی تعلمو، تر دې چې پوه شئ ما په څه تقولون چې تاسو څه وایئ، ولا جنوبا، او مه نږدې کېږئ مواضعو د صلات ته، په داسې حال کې چې تاسې جنوب یئ، الا بر سبیل، مگر که تېرېدونکي د لارې یئ، جومات کې طالب او یا احترام وشو نو بیا پکې راځه خیر دی راتېر شي، حتی تغتسلو، تر دې چې غسل وکئ. وان کنتم مرضی، که چېرې تاسو بیماران یئ، او علی سفرین، یا په سفر کې یئ، او جاهدون، یا راشي یو ستاسو منکم په تاسو کې من الغایط، د غټ او دسماتي نه، او لامستم النساء، یا هم جما کړي د ښځو سره، ولم تجدوا ما پې اوبه پیدا نه کړې، نو فتیمموا صعیدا طیبا، قصد وکئ د خاورې پاکي، فامسحوا بوجوهکم، لاس راکاږئ په مخونو ستاسو، وایدیکم په لاسونو ستاسو، ان الله کان عفوا غفورا، یقینا الله عفو کوونکی دی او بخونکی. څلور څیزونه ذکر شوي، ان کنتم مرضی، او علی سفر، او جاهدوا منکم الغایط، او لامستم النساء. فلم تجدوا ما، فلم تجدوا د علی سفرین سره هم لګېږي، که مسافر یې اوبه نه وي تیمم وکئ، که د غټو دسماتي نه راغلی په کور کې وي اوبه نه وي تیمم وکئ، او لامستم النساء، یا هم ښځو سره جما وکړه اوبه نه وي، نو فلم تجدوا دې ټولو سره لګېږي، خو ان کنتم علی مرضی سره خو نه لګېږي که. که چېرې تاسو مریضان وئ فلم تجدوا ما، اوبه نه وي نو تیمم وکئ، او مریض خو که اوبه وي هم تیمم به کوي که. تاسې په دې پوه شئ. نو جواب دا دی فلم تجدوا متعلق دی د درې اخیرینو سره، نه د اول سره د مرضا سره. یا دا دی فلم تجدوا ما، دا معنا دا فلم تجدوا فلم تجدوا ما ولم تقدروا على استعماله، دا ورسره مقدر دی، نو بیا بس ټیک شي. فلم تجدوا ما ولم تقدروا على استعماله فتیمموا صعیدا طیبا. زجر د اهل کتاب دپاره، الم تر تنګوري الی الذین، کسانو ته اوتو نصیبا من الکتاب، چې ورکړل شوې دا یو حصه د کتاب نه، یشترون الضلالة، دوی خوښوي ګمراهي، چا بقال الیهودیت ته، ویریدون دوی اراده لري ان تضلوا السبیل، چې تاسو واړئ د لارې نه بې لارې م کي، والله اعلم باعدائکم، الله ښه پوهېږي په دشمنانو ستاسو،
وکفا بالله کافی دی الله ولیاک دوست، وکفا بالله کافی دی الله نصیر مددگار. ومن الذین هادو دا بیان د چا دی د الذین اوتو نصیبا من الکتاب چې مخکې ذکر شو. من الذین هادو بعضې د هغې نه چې یهودیان دي یحرفون الکلمات تحریف کوي په کلمو د خدای کې ان موازی د خپلو ځایونو نه. ویقولون وی سمعنا قولک مونږ واورېده وینا ستا وعصینا نافرماني مو کړه امرک د امر ستا. پټ دا خبر عصینا پټ وی ورته وی واسمع قولنا ای پیغمبره زمونږ خبره واوره غیر مسمعین په داسې حال کې چې ته نه یې اورول شوی. دا غیر مسمعین کې دوه احتمال د شر احتمال هم پکې شته د خیرم. د خیر احتمال دا غیر مسمعین د خفګان خبرې د پتا نه اورول کیږي. غیر د شر معنی دا غیر مسمعین په داسې حال کې چې د خیر خبرې د پتا نه اوریدل کیږي همیشه شر خبرې اوري. نو دا بد شو. نو د دې اراده بد سوه د دې یهودیانو منافقینو د بد اراده به و مؤمنان به ویل چې غیر مسمعین دا معنی کوي چې خدای دې بده خبره در باندې نه اورول کوي خدای دې همیشه خوشحاله ده. پوه نه شئ هلکانو په دې وراینا زمونږ رعایت وکړه دا به هم ویلې لیم بالسنتهم نرمو په ژبو کې وطانن په دین او پیغور به کو عیب یې کو په دین کې نرمي کوله په ژبو کې خو طعنې په دین کو. ولو انهم قالوا کچرې دوی ویلي وې سمعنا او عصینا نه ویلي واطعنا یې ویلي وې واسمع یې ویلي وې غیر مسمعین یې پرېښې وې راینا په ځای وانظرنا ویلي وې لکان خیر لهم دا وینا د دوی به غوره وې دوی لره واقوم ډېره برابره به وې. ولکن لعنهم الله لیکن لعنت کړی په دوی الله تعالی بکفرهم په سبب د کفر د دوی. فلا یؤمنون پس ایمان نه راوړي الا قلیلا مگر لږ لکه عبدالله ابن سلام او د هغه ملګري. یا ایها الذین اوتوا الکتاب دا عنوان د ترغیب الی توحید مع التخویف. اے هغو کسانو چې کتاب ورکړل شوی دی ایمان راوړئ بما په هغه څه نزلنا چې موږ نازل کړي دي مصدقا لما معکم تصدیق کوونکی د هغه کتاب دی چې تاسو سره دی. ایمان راوړئ من قبل ان نطمس وجوها مخکې د هغې نه چې موږ محو کړو مخونه ستاسو د بدنونو نه فنردها واپس به کړو دا مخونه علی ادبارها شاګانو ته. دا مخ به ختم کړي دلته به مخ پیدا کړي. او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت او یا به موږ لعنت وکړو په دوی باندې کما لعنا اصحاب السبت لکه موږ چې لعنتیان کړي د سبت د خالي والا خلک. وکان امر الله د فیصله د الله مفعوله کړلی شوي. دلته په تاسو اعتراض وارد چې او نلعنهم کې دا ضمیر چا ته راجع دی مخکې خو څه نه دي ذکر شي. جواب دار یوتو الکتاب ته راجع دی. آیا داره من قبل ان نطمس وجوها مخکې دا غینا چې موږ مخونه واړو او نلعنهم یا دا د مخونو خاوندان موږ لعنتیان وجوه نه مخونه مراد دی. او ضمیر چې ورته راجع شي نو اهل الوجوه راجع شي نو صنعت استخدام بشي. ان الله یقینا الله لا یغفر نه بخي ان یشرک به چې څوک شرک وکړي د سره ویغفر بخي ما هغه دون ذلک چې ما سوا وي د دین عالمان دغه چا دپاره حساب چې خوښ شي. ومن یشرک بالله څوک چې په الله شرک وکړي فقد افترا په تحقیق سره د جوړه کړه اسمن عظیمه لویه ګناه لویه ګناه یې جوړه کړه څوک شرک وکړي. علم تر ته نه ګورې الی الذین هغې کسانو ته یزکون انفسهم چې صفایي کوي د خپلو ځانونو. څنګه کوي؟ دا یهود او د نصارو باره کې راغلی د هغوی به ویل نحن ابناء الله واحباؤه وغیره دا ښه ښه صفتونه به یې ځان له ثابتول. بل الله یزکي بلکې الله صفایي کوي من دغه چا یشاء چې اراده شي. ولا یظلمون په دوی به ظلم نه کېږي. فتیله لږ شانې فتیله معنه قدره پتیلن په اندازه د پتیل به هم په دوی ظلم نه کېږي. یو فتیل دی یو نقیر دی او یو قطمیر دی فرق پکې دا دی. د کجوري دا ډوکی چې کم دی د دې په دې منځ کې دا دغه چې کم دی د کوڅه په دې کې یو تار دی دې تار ته فتیل وایي. شاته چې کم دی ټاکی شانې دی هغې ته څه وایي هغې ته نقیر وایي. او هغه نری پرده چې دا نری پرده هم کتلې ده هغې ته قطمیر وایي. قطمیر دا معمولي شي دپاره استعمالیږي معمولي دپاره. انظرو ګورا کوي په یفترونه څرنګه جوړوي علی الله په الله باندې الکذب دروغ
چې دوی وایي مونږ د خدای زامن یو. وکفا به کافي دی به په دې سره اسمن چې دا دوی کم جوړ کړي دي د افترا سره اسم مبینا ګناه ښکاره